یو سړی په سفر باندې روان وي او ځي غلا پسې، په سفر روان دی او ځي غلا پسې، نو سوال دا دی چې دی به سفرانه مونځ کوي که دی به پوره مونځ کوي؟ نو د امام صاحب موقف په دې مسله کې دا دی چې دی به سفرانه مونځ کوي. ولی به کوي؟ ځکه به کوي دی ګناه دپاره روان دی، هغه د ذاتي فعل دی، هغه د خپل ذات سره تعلق لري. خو چونکې شریعت حکم دا دی چې څوک 92 کیلومیټر یا 54 کیلومیټر په فاصلې باندې ځي نو هغه سفرانه مونځ کوي. نو یاد وساتئ د چا عبادت چا د یوې غلطۍ په وجه سره نه دي ټارګټ کول پکار چې دا حاجیان دی بیا الله تعالی وبخي چې د په ګاونډ کې یو یتیم غریب پروت وي. نه، حج فرض دی، حج به خامخا کوي. دغسې زکات فرض دی، داسې مونځ ورپاره فرض دی. ته هغه د په دا معاملاتو کې نه دي ټارګټ کول پکار، بلکې مسلمان ته نصیحت کول پکار دی چې تا ته الله دومره توفیق درکړی دی نو دا ښېګړه هم ورسره کوه. مونږ څه خلک بیا دا دې طرف ته راکاږي نو دې طرف ته نه دي راکاږل پکار. دین اسلام شاعر چې دی هغه نه دي ټارګټ کول پکار.